په دې کې بله دا مسله ده که چېرته یوه زنانه وي یوه ښځه وي هغه باندې کفاره لازمه شوې وي په هغه باندې د کفارې والې روزې وي نو په منځ کې دغې ښځې ته ماهواري راغله مینسز ورته راغلل او د دې چې کومه خپله بیماري ده هغه ورته شروع شوله نو د بیماری په وجه باندې هغه تسلسل نه ختم کیږي په منځ کې وقفه نه راځي کله هم چې دا ښځه د دغه بیماری نه ماهواري نه ښه شي هغه نه بعد بیا د روزې نیول شروع کړي نو چې څومره هم د ښځې اول روزې نیولې وي هغه هم په د دې کفارې په روزو کې شاملېږي مثال دا ده یوه ښځه ده هغې 10 روزې نیولې دي هغې نه بعد د ښځې ته بیماری شروع شو نو چې کله هم د بیماری ختم کیږي هغې نه فوراً بعد بیا روزې نیول شروع کی د کفارې والې نو اول چې کومې 10 روزې نیولې دا په هم د کفاره کې شاملېږي نو چې کله هم دا ښځه 10 روزو نه بعد هغه 50 روزې نورې ونیسي بس دغې ښځې کفاره مکمله شوله ابتداءً د شروع نه د یغو روزو نیول دا ضروري نه ځکه چې ماهواري د حیض والا حالت د هر ښځه باندې راځي او شریعت په دې کې گنجائش ورته یې ښه ده ځکه چې دا د هر ښځې سره وي نو چې کله هم دا د خپل ماهواري نه د بیماری نه ټیک شي هغه نه باندې فوراً روزې نیول شروع کی هغه تسلسل برقرار ده د ماهواري په وجه باندې تسلسل نه ختم کیږي